أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. سورة نساء 23 نمبر آیات تے سلورم سپارہ دا اخیری آیات تے دا سلورم سپارے پرون پاکے من شروع کړي وا پدې کې محرمات ذکر کیږي او دغه محرمات دا سببی محرمات هم ذکر کیږي چې اب بیا د آیات رسته حصہ کې راځي او ذاتی محرمات چې کم مور پلار او مور دا او نیا دا او خور دا او دارنګ لور دا نو سې دا ټول ذکر کیږي پکې. حرمت علیکم حرام کړی شوی په تاسو باندې امهاتکم میاندې ستاسو یعنی نکاح کول د موریانو سره دا حرام دی. نو بیا پرون ذکر شوی و چې اصل ته وی او اصل هغې ته وی چې هغې نه سلسله د پیدایش شوي نو بره ورپسې ځه نیاګانې او یعنې د مور او دارنګ د پلار مور هم پکې داخله ده ځکه دا اصل دی نو دوی ته مراد شو. وبناتکم او لوریانې ستاسو نو بنات جمع د بنت وا هغه زنانه چې ستا په هغې باندې حق د ولادتي نو اوس چې حق د ولادت ستا پې وي نو هغه که ستا لور ده او که نوسۍ ده او که لاندې کړوسۍ وغیرې نو دا ټولو ته شاملي او دارنګ و اخواتکم خویندې ستاسو نو خور دا جمع د اخت دا اخوات هغه زنانه چې تا سره شرکت وي په مور او پلار کې او یا یو د دې دواړو کې نو ما وی چې دینه مراد اعیانیم دی علاتیم دی و خیافیم دی. هغه جنۍ چې د مور او پلار پیدا ده هغه جنۍ چې یوازې تا سره مور کې شریکه ده یا پلار کې شریکه ده نو هغې سره نکاح کول حرام دی. وعماتکم عما هغه زنانه چې هغه ستا د پلار یا نیکه سره هغه شریکوي د پلار یا د نیکه د طرفه نو هغې ته وایي نو هغه په یو اصل کې شریکوي او که په دواړو کې نو اوس دا دې سره نکاح کول حرام دی. عما د پلار خور نو د پلار خور یا د پلار د مور خور نو دا پکې داخله ده نو دوی سره نکاح کول دا حرام دی شریعت دا حرام کړی دی. وخالاتکم او خالاګانې ستاسو یعنی هغه زنانه چې شریکه وي ستا د مور سره شریکه وي یعنی د مور خور وي نو دې سرم نکاح کول حرام دی په شریعت کې هم په نکاح کې نشي اغوستی. وبنات الاخ وبنات الاخت دا هغه زنانه چې د روریانو یا د خویندو سره تعلق د هغوی نه پیدا شوي. بنات الاخت ورېرې دي بنات الاخت خورزي دي نو خورزي او ورېرې دا ته مراد دي. برابره خبره ده چې د دوی سره د دې خور سره یا د دې رور سره تعلق بذات یو قبل بالواسطی نو په دواړو کې دا په حرامیږي. بیا اخیافی وی اعیانی وی او کعلاتی وی یعنی هغه
د هغې رور لور ده چې هغه تا سره په پلار او مور دواړو کې شریکه ده، یا د هغه رور لور ده چې هغه تا سره په پلار کې شریک دی، یا د هغه لور ده چې هغه تا سره صرف مور کې شریک دی، یا د هغه خور لور ده چې هغه پلار او مور شریکه ده، یا صرف پلار شریکه ده یا صرف مور شریکه ده. نو د درې واړو نه چې کم بچی اولاد پیدایي نو هغې سره نکاح کول دا حرام دی. و امهاتکم اللاتی ارضعنکم او میاندې ستاسو التی هغه میاندې ارضعنکم چې تاسو ته پی درکړي. رضاعي مور دام حرامه ده. اوس رضاعي مور چاته وی نو د دې بیان مخکې په سوره بقره کې ذکر شوی. هغه زنانه چې هغه یو ماشوم ته پی ورکي په هره طریقه چې دا ماشوم پی اوس کی، که عمدسې اوس کی او کنه په یو لوښي کې واچي او بیا اوس کی، خو چې ماشوم پی اوس کلی نو دا ماشوم د دې زنانه رضاعي زوی شو. لیکن دې دپاره خپل وقت مقرر دی چې هغه د جمهورو په نیز یعنی د سوای د امام ابو حنیفه رحمه الله نه باقی ټول علما فرمایي چې دا 2 کاله دی. 2 کالو کې دنه یو ماشوم پی اوس کلی نو دا رضاعي بچی جوړیږي، او که 2 کالو نه وروسته اوس کلی نو رضاعي بچی نه جوړیږي. امام ابو حنیفه رحمه الله 2.5 کاله ذکر کوي، تفصیل مخکې تاسو ته سوره بقره کې ذکر. نو اوس یو ماشوم دی د 2 کالو په عمر کې دی او د یو زنانه پی اوس کلی نو دغه زنانه د دې ماشوم رضاعي مور شوه، د دې زنانه سره نکاح حرامه شوه. ورپسې ذکر کوي و اخواتکم من الرضاعت او خویندې ستاسو د رضاعت نه. د کمې زنانه نه چې پی اوس کلی نو دا زنانه رضاعي مور شوه او د دې زنانه لورې رضاعي خور شوه. حدیث شریف کې راځي، دلته صرف 2 ذکر دی. حدیث شریف کې راځي محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه شیزونه چې کم د نسب په وجه حرامیږي نو هغه د رضاعت په وجه هم حرامیږي. څه مطلب؟ یعنی رضاعي مور حرامه ده، رضاعي خور حرامه ده، رضاعي ترور حرامه ده، د پلار خوري که د مور خوري دا حرام دي، او دارنګ رضاعي وريري حرام دي، رضاعي خورزي حرام دي، او رضاعي نوسي نیا دا ټول حرام دي. کم شیز چې په نسب کې راځي نو اقا شیز چې په رضاعت کې مراشي نو هغه حرامي. دې کې ډېر احتیاط پکاري، ځکه بعضې زنانا بس اسانه انداز کې لږه بې وقوفي وکړي. کله ګاډي کې رواني یو ماشوم ژاړي نو زرې راوالي خپلې سینې ته واچوي. دا بې وقوفي ده. څه پته لګي که د دې ماشوم ستا د لور سره د نکاح قسمت لیکلی او نکاح وشي نو بیا به ته پیژنې هم نه، پردي ماشوم ته د پی ورکړی د ځان ته زوی کو. نو کله چې رضاعت مسلې کیږي نو په دې کې د ډېر احتیاط کوي چې هغې سره بیا نکاح ونشي. کله کله داسې چې رضاعت کې دا جنۍ په دې هلک حرامي او دوی ور سره نکاح کړي نو نکاح خو نه کیږي، نو هغې نه بلا شی بچیم راوړي چې کله مسله ښکاره شي نو بیا دواړه طرفه جاړي، دواړه طرفه خفی پریشانه ای، منځ کې جدائی راشي. نو دې کې احتیاط پکار دی. نو رضاعت کې هغه څه حرامیږي کم چې په نسب کې حرامیږي. و امهات نسائکم او میاندې د زنانه استاسو یعنی خواخې په تاسو باندې حرامه ده. جنۍ سره نکاح وشوه نو د هغې مور خود به خود په دې کس باندې حرامه شوه. او پرون موږ ذکر کړیو چې زمونږ د احنافو مذهب دا دی چې هغه زنانا که پلار ور سره په نکاح سره ملاو شوی او که په غیر نکاح سره نو بس بیا دا جنۍ د دې زنانه لور په دې بچی باندې دا زنانه په دې بچی باندې حرامه شوه. و امهات نسائکم میاندې د زنانه استاسو د ښځې مور دا حرامه ده ابدي. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. وربائبکم او پرکټۍ، پښتو کې پرکټۍ وای، ناسکه لور
ما درته پرون ویلو هغه زنانه چې یو سړی کونډه ښځه په نکاح والی او د کونډې ښځې سره لورم ده، نو چې کله کونډه ښځه په نکاح واغستله او دې سره صحبت وکړو یو ځای شو ورسره، نو دا لورې په ده حرامه شوه. که یو ځای کېدلې نه کړي په تشه نکاح باندې لا نه حرامېږي. مثلا نکاح یې وکړله، دا زنانه چې کله لا واده نه و شوی تشه نکاح شوې وه، نو تشه نکاح کې دا زنانه مړه شوه، نو چې کله مړه شوه نو اوس لور سره نکاح کوي کولی شي. یا دا زنانه سره چې نکاح کړې وه مخکې د صحبت نه طلاق کړه، نو چې هغې طلاق کړه اوس لور سره نکاح کوي نو نکاح کولی شي. ځکه قرآن هم ذکر کوي وربائبکم اللاتی فی حجورکم، او پر کټۍ ستاسو هغه چې په پالنه ستاسو کې یعنی په غیږ ستاسو کې، مطلب پالنه کې، من نسائکم د زنانه ستاسو نه، خو کمې زنانه التی هغه زنانه دخلتم بهن چې تاسو صحبت کړئ د هغوی سره، دخولم کړئ صحبتم کړئ، صحبت نی شوی نو لا نه دي حرامې. فإن لم تکونوا دخلتم بهن، تاسو هغوی سره صحبت نی کړئ نو فلا جناح علیکم، بیا نشته ګناه په تاسو چې نکاح وکئ د هغې د لور سره. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، او ښځې د زامنو ستاسو الذین اغا من اصلابکم چې هغه ستاسو د شانه پیدایي، کم بچی ستا د نطفې نه پیدا دی نو د هغې بچي د ښځې سره بیا نکاح کول حرام دي. کم چې د سړي خپل زوی دی نو په دې کې اوس که د سړي د ښځې زوی نو هغه پکې نه داخلیږي. مطلب یو کونډه ښځه په نکاح کړې و هغې سره الک دی نو دا خو د ده زوی نه دی، د ښځې زوی دی، نو هغه جدا مسله ده. ځکه دلته من اصلابکم راغلی چې ستاسو د ملا نه پیدایي، چې کم تاسو نه پیدایي نو د هغې د ښځې سره نکاح حرامه ده، باقي د نور چا سره نه ده. وان تجمعوا بین الاختین، او حرام دی را جمع کول د دوو خویندو په یو نکاح کې. یو نکاح کې دوه خویندې نشي را جمع کولی، او دارنګ چې څنګه دوه خویندې نشي را جمع کولی نو دقه شان په یو نکاح کې داسې دوه زنانم نشي را جمع کولی چې یو ورته الګ فرض کې نو د بل سره نکاح حرامي. مثلا جینۍ او د جینۍ ترور په یو نکاح کې نشي اغستی، جینۍ او د جینۍ وریرا، جینۍ او د جینۍ خورزه، او دارنګ جینۍ چې د هر طرف نه ته یو الګ او یو جینۍ فرض کې نو او هغې نه نکاح خپل منځ کې حرام راځي نو دوی سره نکاح په یو نکاح کې را جمع کول جایز نه دي. یو جینۍ د په نکاح اغستی ده نو د دغې جینۍ ترور اوس په نکاح نشي اغستی تر کومې چې دا جینۍ ستا په نکاح کې، د دې جینۍ خاله ته په نکاح نشي اغستی، د دې جینۍ وریرا، د دې جینۍ خورزه دا په نکاح سره نشي اغستی. نو څنګه چې را جمع کول د دوه خویندو حرام دی نو دقه شان د هغوی هم حرام دی. الا ما قد سلف، مگر هغه چې مخکې کم تیر شوي. نو مخکې د حکم د نازلېدلو نه مخکې چې چا داسې کړي نو هغه خو شوي، خو چې کله حکم نازل شو نو دوه خویندې په نکاح دي نو یو به طلاقه کې او یو به په نکاح کې هغه وخت سره حکم و. نو اوس خو بالکل حرامې دي، دوه خویندې په نکاح کې نشي اغستی. ها که چرته طلاق ورکه نو که طلاق رجعی او که باینو، باین کې اختلاف د علماو شته، لیکن طلاق رجعی او که طلاق باینی خو تر کومې چې عدت کې دا ښځه وي نو د بلې خور سره نکاح کول جایز نه دي. عدت ختم شو نو بیا د جینۍ د بلې خور سره نکاح کولی شي. او که دا جینۍ مړه شوه نو څنګه چې مړه شوه او لا دفن کړې نه ده او د هغې نه مخکې خور سره نکاح کوي نو هم کیږي، جایز ده، ځکه مرګ سره بس نکاح ختمه شوه. البته که سړی مړ شو نو سړی دا ښځه نکاح نشي کوی د بل چا سره 4 میاشتې او 10 ورځې، دا د ښځې دپاره حکم دی. خو که د سړي ښځه مړه شوه نو په هغه ټیم هم بله نکاح کوی شي، بالفرض که د چا زړه غواړي، ځکه خو لا غم کی که نه. ان الله کان غفورا رحیما، یقینا الله تعالی دی بخونکی رحم کوونکی. نو کم چې چا مخکې کړي دي نو هغه توبه وباسي، الله به بخښنه وکړي.
او چې کله دا حکم راغی نو دین رستا بیا اجازت نشته که څوک کوي نو دا کار حرام دی او ناجایز دی بیا ګورئ حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شوي دي په تاسو باندې په نکاح سره میاندې اغوستل ستاسو لوریانې او دارنګ و اخواتکم او خویندې و عماتکم د پلار خور و خالاتکم او د مور خویندې و بنات الاخ وريرې و بنات الاخت خورزې و امهاتکم اللاتی ارضعنکم او میاندې ستاسو هغه چې تاسو ته پی درکړي و اخواتکم من الرضاعة او خویندې ستاسو د هغه چې تاسو د کمې زنانه نه پیس کړي دا غي لور و امهات نسائکم او میاندې و امهات نسائکم او میاندې د زنانو ستاسو د ښځو ستاسو و ربائبکم اللاتی فی حجورکم او پرکټې ستاسو هغه چې پر پالنه او پرورش ستاسو کی من نسائکم د زنانو ستاسو نه التی د هغه زنانه دخلتم بهن چې تا هغې سره صحبت کړی فإن لم تکونوا دخلتم بهن که صحبت دې نی کړی فلا جناح علیکم نو بیا ګناه نشته په تاسو باندې امام قرطبی رحمه الله فرمایي صحبت نه دی شوی خو د ښځې ته د شهوت په نیت په لاس راخ که مسې کړه نو امم دا پشان د صحبت ته یا اندام مخصوصه ته په شهوت سره وکتل نو دام بیا دې سره صحبت ته نو دې کې بیا د زنانه دا لور په دې باندې حرامېږي فإن لم تکونوا دخلتم بهن که تاسو صحبت نی کړی فلا جناح علیکم نو بیا نشته ګناه په تاسو باندې وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم او انګوریان استاسو هغه د هغه بچونه چې هغه ستاسو د ملا نه پیدای وان تجمعوا بین الاختین او راجمع کول په یو نکاح کې د دوه خویندو دام حرام دی الا ما قد سلف مگر هغه چې کم مخکې تیر شوي ان الله کان غفورا رحیما یقینا الله تعالی بخون کې رحم کوونکی دی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. الله رحم کرم وکي گناهونه معاف کی په گناهونو مدافع قلم راخ کی اخر خاتمه مو بالایمان کی ایمان د زوال نه مساته د خپل قهر او غضب نه مساته شرمندګي رسوایی دنیا آخرت نه مساته حیا پردې را باندې واچولې کی الله ظالم د ظلم نه مساته مظلوم د بد دعاو نه مساته مخلوق د محتاجۍ نه مساته کریم الله خپل ځان ته محتاج کی کریم الله سمر کسان بیماران دی الله د ناستو کسانو کی یا کورونو کی کریم الله ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره د نیک عمل لپاره ور نصیب کی کریم الله سمر کسان استاد کتاب درس ته ناستی یا استاد کتاب درس اوري الله سمر حاجتونه پوره کی مشکلات حل کی کریم الله جولې د خیر نه ډکې کی الله فاتو بلیات و مصائب د دنیا آخرت نے پامن و امان کی کریم الله کورونا د کور صحنونا کمرې د حلال رزق نه ډکې کی الله سوګ محتاج فقیری غریبی الله دا غي احتیاج رفع و دفع کی کریم الله ولګي پتندي الله د رزق بندوبس ورتو کې سو قرضدار غیب و خزانوں نے قرضونه ادا کې سوک د دین په نسبت جیلونو کې الله د رهایی د پاره ورته اسباب مهیا کې کریم الله د چا کورونه آباد نه کورونه آباد کې د چا اولاد نه کمل صالح قرآن خانه دیندار اولاد ورکې کریم الله د چا اولاد وی سره زمونږ د اولاد نه کمل صالح قرآن خانه دیندار لوي کې د چا کاروبار نه د حلال کاروبارونه نصیب کې د چا وی برکت ورته پکې واچولې کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابہ اجمعین.